سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله زما عزتمندو زمون دې مجمع ته زمون علماء کرام عظیم تشریف فرما دی قوم باندې ګران او معزز دي او بیا زمونږه مشر عالم دین زمون سرپرست شیخ القرآن حضرت مولانا عبدالصمد صاحب عظیم تکلیف کړی دی سره دومره بیماری او بیا په دې محفل کې شرکت وکړو الله تعالی دې هغه نم اجر عظیم ورکړي او دارنګه زمون نوجوان عالم دین زمونږه بلما هغه تم دې الله جل جلاله دې خیر او برکتونه ورکړي علماء کرام ډیر دي د ټول نه معذرت وایم څنګه د جمعې ورځ د خلکو په کارونه می خلک خپل کارونو ته ومزي دا کوم چې نوجوانان راغلي دي او دې چې د کرکټ شوق هم لري هغه خپل هغه ټیم ته ځي نو ان شاء الله دا پروګرام زر تر زر راټولو نو د علماء کرامو نن دا درخواست دی چې هغه خپل شي او چې بیانونه ډیر شي بیا به پروګرام وکړي زه د دې پروګرام آغاز کوم په تلاوت کلام پاک سره دعوت ورکوم د دې مدرسې طالب العلم حافظ قاری زهیب صاحب ته چې هغه راشي او تاسو ته تلاوت کلام پاک أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العظيم. dari madrasah طالب العلم چې هغه الحمدلله قرآن عظیم الشان په حفظ باندې تکمیل تعلیم رسولې دی تاسو موږ استادو لپاره ډېره د خوشحالۍ خبره ده چې په دې شړ ایوان او دشت کې الله جل جلاله دومره انعام موږ او تاسو باندې تاسو هغه قرباني وه نن چې هغه رنګ راوړی دی نو زاوی تلاوت رکوم حافظ کوهل سے تاجری راشی اور تاسو ته قرآن عظیم الشان مبارک کے نظمی کلام پیش کی
Thank you.
آخری درې سورتونه دي د دې ختم به وڅوکو دې کومو طلبه کرامو چې ختمونه کړي دې ته به د علما کرام رومانونه ورپسر کړي او دې له به انعامات هم ورکړي نو انشاءالله د هغې نه وروسته به آخري بیان وشي او بیا به دعا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم.
مبارک شوطول دینا پس وزدی تاغر معلوم مرکو سرکو دینا انعامات مرکو یو انعام هغه بدیل ورکو یو انعام چې دی هغه بدی والدین ورکو موږ ان شاء الله نو اخلو نو دای مطابق کسان برابرسي او د علماء کرام چې څومره دي نو د دې په خدمت کې درخواست دی چې الله تعالی زاد لپاره تاسو لږ تکلیف وکړئ نو ودرېږئ چې دې ته تاسو په خپل لاس باندې هغه مالونه مسر کړئ او دارنګې د انعامات ورکړئ دی مجمع کې ګڼو علماء کرام کمناس دي نو هغې ته درخواست دی چې هغې راشي مخامخ زمونږ سعادت کې الحمدلله د مخکې نه د ختمونو پروګرام ګذار روان دی او موږ دا هفتې په منځ کې په بله ورځ باندې کول نو د دې وجې نه موږ د جمعې ورځ غوره کړه انشاءالله العزیز زمونږ دا ټول خلک په دې خوشحاله وي نو دا به انشاءالله آینده دپاره د جمعې په ورځ کوو د جمعې په مانځه کې په د ټولو په اتفاق وي ستا د ټولو خوښه ده زمونږ سره په دې طلبه کرامو یو طالب علم قرآن کریم په حفظ باندې سرته رسولی دی او دا پنځه چې نور کوم طلبه کرام دي دې مناظره باندې قرآن سرته رسولی دی الحمدلله زمونږ کوشش دی چې موږ په مناظره کې د یو طالب علم الفاظ داسې برابر کړو لکه څنګه چې د یو قاري الفاظ وي نو په دې وجه باندې موږ لکچې موږ لګو په ناظره کې موږ په طالب علم باندې مولانا مخې ته راشه مخې ته راشه نو اوس به هغه طلبه کرام هغې د ستاربندي به کېږي چا چې خیال ناظم الشان سرته رسولی دی هغې ته به انعامات ورکولی کېږي او د هغې نه وروسته دوباره چې موږ اواز کوو د هغې والدین به راځي هغې له هم انعام ورکوو محمد کمیل ولد رحمان یوسف ساگیلا ناوغی محمد کمیل چاہی راشی علماء کرام علیہ دستار بندی ہوکی سلام علیکم ابو بکر ولد محب الله مرحوم یتیم دې طالب علم او دا د وزود نو دام دې راشي علماء کرام دې د سر باندې شفقت لاس کړي مغیرہ ولد کثیر اللہ سکی کنڈو نوگی معاویہ ولد صلاح الدین سکی کنڈو نوگی
یا زمان سره چې د ماشومې جنکۍ وي چونکې هغه ډېرې ماشومانې دي نو دې مجموعه کې هغې دلته حاضرې وي او الحمدلله په دې ماشومتوب کې ډېر په افغانستان قرآن راشي او کله چې د کفن وروسته کېږي دا قرآن د کفن او د سینې ترمنځ شي او بیا د دې سره خپل سفر شروع کړي دا ورسره روان دي حتی تر چې خلک هغه کینه عمله ما ته هم تاسو کوي نن موږ د قرآن سره محبت کړی دی د قرآن باندې سره محبت کړی دی الله دې را نصیب کړي په حقیقت کې دا محبت د دې باندې زما استاد دا څه شته چې دا ولګي دا کومه خبره ده دا شته چې دا قرآن قربان دا کومه خبره ده دا شته چې قرآن دا عمل قربان دا کومه خبره ده دا ارزانه سودا ده ډېره ارزانه سودا ده ورته د دې سفر شروع کیږي یو قبر ته ورسو او دا قبر کې د خوشاله منظر ته لګوري په دې وخت کې وحشت دی دهشت دی دا قبر په ځای د وحشت پورې د دهشت پورې ځان لوازي پورې باسوالي پورې ما ته چې راځي د ځان سره اعمال راوړه او د قرآن عظیم شان په شان کې عمل ذکر د دې نه بهترین بل نشته دی موږ د دې نه بغیر مکمل نه دی دا قرآن باندې ځان سره کړی دلته د تلاوت کړی شپه دې ورکړې ورځ دې ورکړې موبایل دې ورته پرېښی دی ځان دې چې د ایښ باندې کړی دی د شپو ورته راپاڅېدلی د دې تلاوت دې کړی دی په دې ځان ګډولی دی عمر تدبیر دې کتلي خپلې روزې تدبیر دې کتلي او کتلی قاري صاحب ته ناست دی قاري صاحب محترم ستا په ډېره مهرباني باندې اوبه آیتونه دې ورځې وایي زه د قرآن زده کړم زه په تجوید سره یې زده کړم ځکه چې ما ته د نبي علیه السلام فرمان دی او قرآن داسې تاسو وایي څنګه چې عرب چې د قرآن وایي اقرأوا القرآن بلغون العرب وایي تاسو قرآن وایي عربي لیکي عربي دې چې کومه ده تجوید والا لیکي هم د دې قاري صاحب راته قرآن د تجوید سره زده کړو دې لپاره دا تکلیف برداشت کړو خپل دې ته دې ونه کړل چې د قاري صاحب زمانه په عمر کې نشر دی او زه کوم راشه او سپینګي نه بیا سوځوالي یا څه کارشته یا زما په مخ کې راشته دی یا نشته دی دې ته دې ونه کړل په قرآن سره محبت شروع کړو اوس دلته کې قرآن خپل انعام درته اے بني آدم ته ما پیژنې زه څوک یم زه خو تا نه پیژنم دله الله یو ښایسته شکل ورکړي بهترین شکل ته ورکړي ته څوک یې ما زه نه پیژنم زه هغه قرآن یم چې زما په وجه باندې به ته بیخ پاتې کېدلې زما په وجه باندې تا تکلیف برداشت کړی کله چې کمزور ته د شپې مخ پاتې کېدلې کله به ستا ډېر ضروري کار او د هغې باوجود ته به چې کوم دی راورسېدلې او تا په قرآن هغه مجلس ته ځان راورسولو دا محبت چې دا کوم خلک نن ناست دی دا د الله رب العزت زموږ او ستاسو په کار راولي الله رب العزت دې ځان ته قبول کړي چې دا محبت قبول شو دا ناسته قبول شوله بیا هم دا قرآن زموږ او ستاسو ملګرتیا کوي دا بې وفا نه دی دی وفاداری ته د الله نه وتلی کلام دی په دې کې زور دی دومره طاقت نه څومره چې د الله د کلام طاقت وي د الله د وینا طاقت او د دې قرآن طاقت برابر دی دا که انسان داسې نه پرېږدي نو تخم ونه پېژندلی ورته وایي زه هغه قرآن یم کله به دې د شپې راخیستلم کله به دې د ورځې راخیستلم د لمونځونو نه مخکې د لمونځونو نه وروسته به تا زما تلاوت کول او تا به دا سهي کوشش کوله چې د دې هر دا څه صحیح ووایم د دې تلاوت څه صحیح وکړم د دې تلفظ زما د خولې نه صحیح راشي او د دې لپاره دا بچي وکړي کړي تا چې کوم دی د خپل زوی نه حافظ قرآن جوړ کړی او ناظره خوان یې جوړ کړی هغه د سکول بندوبست یې کم کړی خو د دې بندوبست یې ورته زیات کړی په کور کې دې زنانو ته ویلي چې دې بچي به د خیال ساتئ مدرسه ته د قضا نه شي روټۍ قضا شول د خیر دی مدرسې قضا نه شي اهتمام دې کړی په سفر باندې لاړې په تبلیغ باندې لاړې په مسافرۍ باندې لاړې نوکرۍ مزدورۍ له لاړې د هغه ځینې دې د بچي سره فکر دی زما بچي قرآن ویل کړي
دا محبت دې ښودلی دی دلته کې د قرآن وایي زه هغه یم زما پہچان هغه دی دا چې کوم محبت اظهار په دنیا کې کړی زما چې دې په څه طریقه باندې ستا نه کېدل او تا حفاظت کړی و زما نن به زه ستا محافظ یم زه به ستا سره یم او ځان به دې نه پرېږدم ځان به دې نه پرېږدم په دې کې منکر نکیر راشي د سوال لپاره دا ورته وایي نه رانږدې کېږي ته دلته کې کښېنئ خپل سوال جواب چې کوم الله رب العزت مقرر کړی دی ستاسو هغه سوال جواب وکړئ د هغې نه وروستو هغه خپل سوال جواب وکړئ نه چې کله دې فارغ نشي قرآن ورسره دی زور ته وړئ قرآن دلته کې بیا دې مړي ته لږ انتظار وکړه زه د الله دربار ته خېږم هلته کې یو سفارش کوم دا د الله خواله راشي د قرآن هلته کې الله ته وایي ای الله هغه بنده چې په دنیا کې زه کته کړی نه وم زه چې کوم دی لاس نه ګزارلی نه وم زما توحید مې چېرته نه دی کړی هغه زما حفاظت کړی او زه یې ساتلی یم د ځان سره دې زین ته رارسولی یم زه د هغه دپاره یو بستره غواړم یو درنه چادر غواړم نو ده ته یو بستره ورکړی شي یو ورته څادر ورکړی شي او ده ته چې کوم دی هلته کې د جنت نور د جنت چې کومه رڼا ده د هغې نه ورته یو تلبیل ورکړی شي یو شمع ورته ورکړی شي یو رڼا دا هغه او دا هغه ځینه ګلونه د جنت خوشبوي والا ګلونه دا دلته ورکړی شي دا دا سامان راواخلي 1000 فرشتې 1000 فرشتې 1000 فرشتې د اولني اسمان نه د نسل را روانې شي او دا سامان یې ورسره راخیستی وي تر دې چې دا د دې فرشتو نه رامخکې شي دا قرآن او دې خپل بړي ته وایي زما په غیر موجود کې زه چې کله نه وم د الله دربار ته سفارش ته تللی وم په دې وخت کې تا ته څه وحشت خو نه ده محسوس شوی څه ویره خو نه ځانلوله خو نه ده محسوس شوی دا وایي زه مطمئن یم چې نن به انشاءالله العزیز الله رب العزت زما اکرام او عزت ستا په ذریعه باندې کوي بیا دغه قندیل چې کوم وي په دې باندې د قبر روشن شي اوس هغه قبر عزتمندو چې هغې ته یوه رڼا نشي تللی زما او ستا مور او پلار چا به خویندې ورونه ترونه تللي دي ما ورته هم روان یم لږ د غزین ته سوچ وکړو که نه چې یو انسان په دغه خاوره کې پروت دی او هر طرف ته خاوره چغه دې بهر نه راوځي رڼا پکې نشته دی دلته هم خاوره ده دې طرف هم لاندې پروت هم سر هم د پاسې یو ډېری ودرولې دی د خاورې په دغسې کې به پونده کوو یو 2 منټه د ځان چې کوم دی دننه ورکوزو پروت یم په دې وخت کې چې زما استاد څه پکارېدله که نه هغه سودا مودا دلته کولی شو هغه د قرآن عظیم شان چې موږ نسو که نه اوس وګوره ژوند هلته کې څه مخ د یوې ورځې نه دی د یوې شپې د یو کال مسله نه ده تر څو پورې چې اسرافیل علیه السلام شپېلۍ نه ده وهلې تر هغې پورې هغه ژوند د برزخ دی او کېږي به څه څوک د اوسه پورې چا لیدلی چې د قبر نه راوتلی واپس چې څوک راتللی شي د نبي علیه السلام 14,500 کاله په قبر کې وو 14,500 کاله دلته څومره ژوند دی 80 کاله او 100 کاله هلته څومره دی تیارې ورته کوي بې تیارې ولاړو دا زړه هم د غم نه چاودو خو زه داسې ژوند لرالم ختمېدونکی دی او چې ما څه کړي وي دا پټې ما څه رااخیستلو دا پلانګرشې ما څه رااخیستل په دې باندې ما څه کول دا خو مانه پاتې چا ته پاتې شو دا دوکان دا کاروبار دا ما چې هغه ټول رشتې به ویل او دا حقیقت ته سترګې بدل شي خو دلته کې دا قرآن ورسره دی ملګری څومره ګټه ملګرتیا کوي څومره به ما ته سکون میلاویږي څومره به ما ته مطمئن شو د قرآن ته څومره ما ته شکرګزار شو دا بستره ورته راوړلی شي دا قبر په قندیل باندې په دې نور باندې چې کوم دا په رڼا باندې شي او د 500 کالو په مسافت باندې دا قبر ته کولاو شي
وي اسمان ته 500 کاله مطلب د دې ځینې تر اسمانه پورې چې څومره مسافت دی دومره چې د مړي څومره نظر دی دومره چې ورته دا قبر ګلاو شي دا به دومره نه پاتې کېږي دا خو موته باندې خو ګلاویږي نه ګلاول به غواړي ګلاول به غواړي د دې ځینې همت به کوو دا بچي به مدرسو ته لیږو د دې مدرسو سره به محبت کوو د دې علماو سره به کوو د دې قرآن چې څوک دي د هغه سره به محبت کوو پخپله د قرآن سره او د اهل قرآن سره به محبت کوو نن په دې شړه زنځیره کې په دې ځایونو کې د داسې مجلس ته وقوع دا څوک وعده نه داسې مجلس څوک نشي برابرول در دې قرآن عظیم شان ملکان شي دلته به د مفتي صاحب والد صاحب قرباني ورکړې وه بچې به د زړه به تلوي کړی و څه برکتونه یې وایي بچې قاري وایي چې قاري شي خولې به دې کمیږي نسکې به دې کمیږي لا اله الا الله محمد رسول الله او دا څنګه ناستې د جمعې مبارکه ورځ ده زه چې په خپل علم او په خپل قرآن باندې څومره فخر کوم او څومره څه چې ما ته الله رب العزت راکړي دي زه یو بې عمله انسان یم دا علما کرام ناست دي ته به الله رب العزت زمانه ډېره ورکړي کوم سکون او کوم اطمینان په دې ژوند کې دی ژوند خلک کار کړی ژوند څوک پسې یو طرف ته منډې وي څوک پسې بل طرف ته منډې وي دا د خلکو احوال چې واوري حالات چې د دوی واوري نن خو څه دي زرګېدو په دې قرآن کې چې څه دي په دې قرآن کې ځکه وایي ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا چې زما د ذکر نه اعراض وکړو د قرآن نه اعراض وکړو د ټولو نه اولنۍ مصیبت به ورنه څه ورکوو معیشت پې لنډ تنګ نه وګوره که په لږ روپۍ د چا کار کېږي دا به نور هم زیاتېږي تر څو پورې چې دا قرآن موږ د ایوانونو ته نه یې رسولی